لسم محرم باندې یو عمل کیږي او شروع هم محرم میاشت تقریبا نن دریم محرمو اسلامي. نو کم کس دسی وظیفه کول غواړي چې هغه دردونو سره ختميږي، چې بدن کې د کلونو دردونه وي هغه ختمي، که چا بدن کې د کلونو جسم کې جادو جنات مثلا ختمي وي ختميږي وسره، که چا په کلونو په کورونو کې جنگ جګړې وي ختميږي. خصوصا د فالج او د کینسر د پاره ډېر بهترین او زبردست عمل دی. خدا عمل هر هغه کس ته ځان د پاره دی، خلکو د پاره دی نه کوي، خلک دې په دې معنی دمي دي کې اوسو سيزونه لګي، هغه سيزونه هم ذکر کوم، سلور سيزونه دي کې لګي تقریبا، هغه ځان سره یې خل ضروري دي. او یو وظیفه کول دي هغه هم د تخیم چا وظیفه کوم دا او سونه وخت به کې او ټایم یې سده اټو ترتیب ته ان شاء الله قائم. نو هغه ترتیب ته ټول بیانوم ان شاء الله. نو کم ملګری هم خواهشمند وي او دا وظیفه شروع کول غواړي، د شروع کول مخکې 200 بار درود شریف رسول الله صلی الله علیه وسلم روح مبارک معطوفه پیش کړي. زما هر هغه ملګری چې اجازه ته هغه د شروع کی ته تاسو کولو ضرورت هم ناراضي او دغه به هم ناراضي چې دا موږ څنګه کو څنګه باندې کوي او ټول طریقہ ځای ان شاء الله بل ویډیو کې بیا خیم چې د علاج بسنګ کې مریض په څنګه د میغه ویډیو بل جوړم. خو دې ویډیو کې صرف تاسو تر طریقہ خیم د وظیفه هغه انداز د خیم چې وظیفه کوم طریقې سره کې لګي با یو څو سيزونه، یو به اور لګي، اور چې مطلب سرندر ورته وي، سرندر ځان سره سړی کیږي، یو به چاړه لګي، یو به ارګي ګلاب لګي، ارګي ګلاب او به بوتل دا به لګي، او یو به وظیفه کیږي. سلور سيزونه دا به کیږي. صحیح ده چې کله ته وظیفه کې مخ په قبله به کې نه د وظیفې ټیم ټیبل لاله د لسم محرم انور ختنه والا ته نور پر یو ته وتا چې وظیفه ختم کړي مانس کې بګیش قسم خبره با پکې نه کې. وظیفه د قران مجید آیات وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، دا آیات مبارک دي پوری ویل دي. دا 3150 ځل ویل کیږي، 3000 او یونم سل کرته ویل کیږي. دا مخ په قبله به کې نه اول او اخر ته 101 بار درود شریف وای. دا وظیفه چې کله پوره کی ځان سره به چاقوي خوي چاقو یا چاړو او دا غرنګ ارکګلاو به ځان سره هم خیان سره یو ګلاس یا کملو شي کې چای کې ارکګلاو به واچي په چاقو باندې مخ کې نه په پین سره خو نه کی، خو اکثر لواران په دغه باندې لیکي سنبه سره د آیات جوړي چې مطلب هغه یا میخ سره ټکی هغه چاقو کې سټو غونډه جوړ کی د آیات مبارک په جوړ کی وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. دا ویډیو وګړي خو ان شاء الله فائدہ مند دی. الحمدلله زه هر کال کوم چې کوم ملګرو کړ دعاګانې راته کوي، نو تاسو ان شاء الله اوکې فائدہ به ترې راکېږي. چې کله په چاقو باندې ولیکي چې کله دا وظیفه ته وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين دا 3150 ځل اوایي، نو تاسو به جوخت هغه ارکګلاو هم پرتی وي اورم پرتی. اول به چاقو خو په اور باندې ګرم کې چې خه ګرم شي ارکګلاو پرتی پای باندې وچف نه کې چاقو پای ارکګلاو وو کې یخ کې بیا به ګرم کې بیا چاقو په اوبو کې یخ کې. دې سره ستا وظیفه مضبوطه شي په خشه چاقو چې چا باندې بیا دمه چا چې فالج مسلې کینسر مسلوي خصوصا بهترین عمل دی پای کې زبردست کار کې چا چې په ګړو کې درد وي یا څنګه خوږي یا اوږي خوږي چا چې همیشه بدن کې دردونه وي هاي ډېر بهترین نایاب عمل دی. دا په یو ورځ کې کول دي او په سحر نور ختنه وا نور په وته پوری کول دي، خبرې بګ نشي کولای کبل فرض په چا باندې مست امرا او مست پکې کوي شي، نو په یو مجلس کې کول دي. دا اوکې ان شاء الله فائدہ به انتها ملاويږي. بل طریقه بل ویډیو کې به طریقه خیم چې څنګه به استعمال کې مریض به څنګه دمه چاقو به څنګه ګرځي یا چاړه دم کې به څنګه ګرځي، نو دغه طریقه ده. کڅوک وی نوی او معلومات غسل غواړي چې موږ څنګه کو بل خبره چې خويندې هم کول شي، رونه هم کول شي، هم کول شي، بالکل کول شي. نو دې کې اس قسم مشکل نشته، وکي صرف 200 بار درود شریف رسول الله صلی الله علیه وسلم روح مبارک باندې تحفه پیش کول دي، نور بګي څه مشکل نشته. کم کسان کول غواړي به خبره پینی نو واتس اپ باندې رابطه کوي. زما نمبر یوټیوب چینل کې شته مفتی فیصل 034 هاي کې زما نمبر دی، نو هغه زما نمبر واخلئ او تاسو ما سره رابطه کوي شي ان شاء الله چې څه قسم مسلې تاسو به هغه جواب لازمي درکوم. الله دې چنو دې موږ تاسو نازل شي لته موږ تاسو خپل رضا اړه نصیب کی. نو دغه ویډیو مخکې څومره شیر کول شي مخکې ملګرو سره خپل خپلوانو سره شیر کی چې څه بدلې چا د مسله دی الله تعالی هغه مسله په دې سره حل کړي. نو الله دې ټول مشکلات آسان کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.